نن د زبرګې میاشتې 14 تاریخ دی او د رجب المرجب د میاشتې په تاریخ په حواله باندې وکتلی شي نو په 14 رجب المرجب باندې سډیر قسمه واقعات رونما شوي دي خداغي واقعاتنا یو لویه خبره چې نن به مونږه دغه خطاب زیر بحث وي هغه ولادت حضرت سیدنا علی شریف خدا رضی الله تعالی عنه شوی دی دا سو جمعې مونږه وګورو نو هر جمعه باندې سناس تاریخي اتفاقاً س تاریخ برابر شي مخپله داسې اراده وه چې په دې باندې به د زکات په حواله سره خبره اترې کوو ځکه چې دغه میاشت کې ډېر مسلمانان د زکات یو اهم فریضه ترسره کوي خو لیکن نن ورځ مناسبت په دې موضوع باندې اجازت رانکو او نن به انشاءالله په دغه مختصر خطاب کې د حضرت سیدنا علی شریف خدا رضی الله تعالی عنه سره د عقیدت او د محبت په بنیاد باندې د هغوی مبارکو ذکر خیر فضائل جمیله کمالات افضلیه به مونږ انشاءالله العزیز بیانو او ولادت باسعادت حضرت علی شریف خدا رضی الله تعالی عنه په دغه میاشت په عمدې 14 ورځ باندې شوی و خو لیکن وفات رمضان مبارک کې شوی دی شهادت پر رمضان مبارک شریف کې شوی دی او انشاءالله العزیز هغې ذکر به بیا پر رمضان الکریم کې کوو خو لیکن د ټول نه حیرت انګیز خبرې نه چې کوم آغاز کول غواړم هغه دا چې دا خبره د ستاسو په علم کې وي چې چند مورخینو سو افراد لیکلی دي چې د هغوی ولادت او د هغوی پیدایش د خانه کعبې شریفې دننه شوی دی د ټول نه اولنی ولادت د کمې هستې چې د خانه کعبې شریفه کې دننه شوی دی هغه هستې ته حضرت علی شریف خدا رضی الله تعالی عنه ویلی شي ځکه حضرت علی شریف خدا رضی الله تعالی عنه ته مولود کعبه وایي یعنی هغه عظیمه هستی هغه بزرگوار شخصیت هغه د کمالاتو نه مالاماله هستی چې د چا ولادت په خانه کعبې شریفې کوټې کې دننه شوی دی هغې ته حضرت علی شریف خدا رضی الله تعالی عنه ویلی شي د امام مالک رحمت الله علیه د مذهب یو لوی امام محدث ابن صباغ مالکی رحمت الله علیه په خپل کتاب الفصول المهمه کې او همدغه شان د مورخ جلیل امام ابوالحسن بن علی مسعودی رحمه الله تعالی په خپل کتاب مروج الذهب کې د خبرې باندې توثیق کړی دی د خبرې تایید کړی دی چې ټولو نه اول خانه کعبه شریفه کې وروستو سنور افرادم شخصیاتو لیکلی دي هغه یو ځان له تفصیل غواړي خو دوی فرمایي چې ټول نه اولنی انسان د خانه کعبې شریفې د کمرې دننه چې څه ته مونږ د خانه کعبې شریفې کوټه وایو د دغې کوټې دننه حضرت علی شریف خدا رضی الله تعالی عنه ولادت کریم شوی دی او داغه مور مبارک راغلی و چونکې مخکې دور کې دومره زیات رشم نو دومره زیات پابندیان هم نه وې د حضرت فاطمه بنت اسد رضی الله تعالی عنها چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د څلورم خلیفه حضرت علی شریف خدا مور بیبي وه هغه مبارکه فرمایي زه چې څنګه خانه کعبې شریفې ته دننه شوم په ما باندې د ماشوم د ولادت دردونه ولګېدل او زه په هغې وخت کې چې کله خانه کعبه شریفه کې دننه وم نو ما باندې دردونو
کیفیت نورم زیات شو تر دې پورې چې مانا په خانه کعبه شریفه کوټه کې دننه حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ پیدا شو او دا یاد ساتي چې کله پیدا شو په لندو لندو الفاظ باندې عرض کوما چې کله پیدا شو سترګې نه کولاولې خلکو کې مشهور شوا چې د ابو طالب صاحب او د زوی او د عبدالمطلب صاحب نوسی ړوند پیدا شوی دی خو چې کله مشهور شو حضرت حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک خبر شو چې ما د تر زوی پیدا شوی دی چې کله فاطمه بنت اسد کور ته لاړو او حضرت علی شیر خدای په غیږ کې راوچت کو چې څنګه په غیږ کې راوچت کو نبی پاک مبارک د خپل خله مبارک لاړې او کما کجوره ولا پستا کړه ټول اولنې غذا حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ته چې ملاو شوی دا هغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړې مبارک ورته ملاو شوی دي او چې کله په غیږ کې نبی پاک مبارک حضرت علی شیر خدا راوچت کو او چې څنګه راوچت کو سترګې کولاو کړي حضرت علی شیر خدا ټول اول نظر په مخ د مصطفی علیہ السلام مبارک باندې لګېدلې دی گویا حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ چې کله پیدا شو سترګې دې د پاره نه غړولې سترګې نظر دې د پاره په دنیا باندې نه لګولو چې کچره ماته غذا ملاویږي ټول نه اوله هغه لاړې مبارک د مصطفی علیہ السلام ورته ملاو شوې او سترګې دې د پاره نه غړولې چې ځکه چرې اول څوک قتل غواړم څوک په سترګو باندې لیدل غواړم حد علی شیر خدا دا هم یو عظمت دی چې څنګه سترګې کولاو کړي اول نظر په هغه مخ مبارک باندې او لګې دی چې رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي چې والضحى ما د نبی پاک مبارک په سپین مخ باندې قسم وي په هغه مخ مبارک باندې سترګې او لګې دی د دې د وجه نه حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ته چې کم کمالات ملاو دي کم فضائل او کم برکات ورته ملاو دي هغه په بابت کې د ائمه اربعه او یو لوی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې یو لوی محدث ته شوی د حدیث او امام دی د فقه امام دی د علوم او د معارف او د اسرار او د رموز امام تیر شوی دی هغه په ذات په تفصیل باندې نظم خو صرف دومره خبره به ضرور داغي د قول د اهمیت لپاره ز تاسو ته کول غواړم امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه شخصیت ته چې په خپل باندې فرمایي چې ما خدای پاک په خوب کې سلزله د خدای پاک دیدار فرمایلی دی هغه هستی چې د خدای پاک سلزله په خوب کې دیدار نصیب شي هغه هستی ته امام احمد بن حنبل فرمایي هغه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې ما چې څومره احادیث مبارکه نچوړ کړل ما احادیث مبارکه باندې غور او فکر وکړو ارشاد فرمایي چې د یو صحابي بارکه دومره زیات احادیث په فضائل او کمالاتو کې ندي راغلي ندي ثابت شوي لکه څومره احادیث په فضائل او برکات او کمالاتو د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک کې ثابت دي الاصابہ کتاب په حوالے باندې عرض کوما نو فرمایي حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې د ټولو نه زیات احادیث چې د چا په متعلق او د چا په شان کې د نبی پاک فرمایلی دي هغه هسته ته حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک ویلې شي ان شاء الله تقریر په اخر کې بزو د اهل سنت والجماعت موقف په باره کې مې او درې خبره عرض کول غواړم خو لیکن عقیدت په بنیاد باندې د محبت په بنیاد باندې موږ ته مشران هم دا یو لار او طریقه خودلې دا چې دغه منبر رسول صلی الله علیه وسلم مبارک نه به د خپل مشرانو د صحابه کرامو د اولیاء کرامو د بزرگان دین او د انبیاء کرام مبارکانو چې کوم پیغامات یا به دغه منبر نه خلکو ته وړاندې کوي چې خلکو د خپلو مشرانو سره مینه محبت نصیب شي او الحمدلله حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک په کمالات او په فضایل باندې انسان چې شروع شي نو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دغه قول انسان رای سر کی چې کم کم کمالات او کم کم فضایل به بیانوم او چې مونږه کم پیغام د عقیدت ورکو او دارنګ حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی د ولادت په مناسبت سره کم خطابات
پنن تقریبا پاکستان عالمی دنیا کے بنن جمعے باندې حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ د فضائل و د کمالات و خطابات کیږي څوک سره مینا محبت ساتي او تاسو هم د حضرت علی شیر خدا او د ټولو صحابه کرام سره مینا محبت ساتل دا زمونږ ایمانی فریضه ده. کنز العمال حدیث مبارک دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فرمان علی شان دے من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. نبی پاک فرمائی چاچے دا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سره مینا وکړه هغه د ما سره مینا وکړه او چاچے دا ما سره مینا وکړه هغه د خدای پاک سره مینا وکړه. گویا حضرت علی شیر خدا سره مینا محبت کول دا د خپل نبی سره او د خپل خدای پاک سره مینا محبت کول دی. او بیا فرمای ومن ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض الله. نبی پاک فرمای چې څوک د حضرت علی سره بغض ساتي د حضرت علی شیر خدا سره حسد ساتي هغه سره کینه زړه کې ساتي، نبی پاک فرمایي د حضرت علی شیر خدا سره بغض یوازې حضرت علی شیر خدا گریوان ته لاس نه دی اچول. نبی پاک فرمایي چې د ما سره بغض وکړو او سوچ ما سره بغض کوي حسد ساتي او د ما گریوان ته د ګستاخی لاس راچي او په حقیقت کې د رب العالمین ګستاخ دی، د رب العالمین سره بغض او حسد ساتي. گویا اسلام موږ ته یو معیار وښودو او هغه معیار دا چې که څوک دا غواړي چې آیا ما به د الله او د الله د رسول سره مینه وي او که نه، څوک ځان نه یو سوال وکړي چې ما به د الله سره د رسول پاک سره مینه وي او که نه، د دغې سوال جواب دغه حدیث ورکوي چې د خپل زړه نه پوښتنه وکړه چې دا د حضرت علی شیر خدا سره مینه شته او که نه. که تا د حضرت علی شیر خدا سره مینه وه بس تا د سوال جواب کنفرم دی 100%. تا د الله سره مینه شته او تا د الله د رسول سره مینه شته. او که چېرې زړه دستا د حضرت علی شیر خدا د محبت نه خالی وي، د حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سره د عقیدت نه خالی وي، بس په دې باندې ته کنفرم شه چې تا نه د الله سره مینه شته او نه د الله د رسول سره مینه محبت شته. او بیا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د دغه صحابي سره د مینه محبت هم یو معیار دی چې مینه محبت به سره څومره کوي. هغې باره کې به انشاءالله العزیز وروسته یو حدیث مبارک عرض کول غواړم. یو ورځ حضرت مجلس کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما دے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم تشریف فرما دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د حضرت علی شیر خدا مخ مبارک ته بار بار ګوري، بار بار ورته ګوري. چاته پوښتنه وکړه ابو بکر صدیق د حضرت علی شیر خدا مخ مبارک ته تاسو باندې ما نظر دی، بار بار ورته ګوري، بار بار ورته ګوري. د دې بار بار کتلو د مخ د حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ته د دې سوجه کې دی شي حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ په حوالے سره نبی پاک مبارک یو فرمان فرمایلی و. هغه فرمان علی شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی چې النظر الی وجه علی عبادت. نماد نبی پاک مبارک نه اوریدلی ابو بکر صدیق فرمائی چې د حضرت علی شیر خدا مخ ته کتل هم عبادت دی. زه د حضرت علی شیر خدا مخ مبارک ته ځکه ګورم او څوک فرمائی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هغه مبارک فرمائی چې حضرت علی شیر خدا مخ مبارک ته کتل نبی پاک فرمائی چې دا هم عبادت دی. زه بار بار مخ د حضرت علی شیر خدا ته ځکه ګورم چې په هر ځل کتو باندې ما ته رب ذوالجلال د طرف نه د عبادت ایوارډ ملاویږي. ما دا حدیث مبارک هم دې دپاره پیش کو چې که څوک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک باندې ګوته اوچتوي، لکه څنګه مونږه
په تیره میاشت کې د هغوی د شخصیت په حوالې باندې خبرې وکړې که څوک د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په شخصیت باندې ګوته اوچتوي هغه په حقیقت کې په حضرت علی شر خدا باندې ګوته اوچتول دي هغه په حقیقت کې د نبی پاک مبارک په هسته باندې ګوته اوچتول دي هغه په حقیقت کې د رب ذوالجلال خالق کائنات سره بغض او عداوت ساتل دي غرض مده حاضرینو چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کل اصحابه کرام سره زموږ مینه محبت ته خدا هر چا یو انداز د هر یو صحابي رسول یو خپل مرتبه یو خپل مقام دی او حضرت علی شر خدا رضی الله تعالی عنه یو ورځ اصحابه کرام ته ارشاد فرمای او قسم خوري په دغه روایت باندې حضرت علی شر خدا صحابه کرام تشریف فرما دي فرمایي چې ما د هغه ذات باندې قسم وی چې کم ذات د دانې نه بوټي پیدا کړی دي گویا حضرت علی شر خدا فرمای چې ما د خپل رب په ذات باندې قسم وی چې نبی پاک مبارک دا او فرمایل چې لا الله يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای دا ما په حواله سره حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی شر خدا فرمای ما په حواله باندې فرمایل چې د حضرت علی شر خدا رضی الله تعالی عنہ سره به هغه انسان محبت ساتي چې څوک ایماندار وي او حضرت علی شر خدا سره به هغه انسان بغض او حسد ساتي چې کوم یو انسان منافق وي گویا د ایمان او د نفاق د مؤمن او د منافق علامه دا شوا چې څوک د حضرت علی شر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک سره مینه محبت ساتي هغه مؤمن دی څوک سره بغض او حسد ساتي هغه منافق دی او دا یو اسانه اندازه او تجزیه دا لګول شي چې چرته د حضرت علی شر خدا په کمالات باندې بیان کیږي دا غي مبارک په عظمتونو باندې خطاب کیږي د چا په مخ باندې چې خوشحالي راځي دا مؤمن دی او د چا په مخ باندې چې داغه په ذکر اوریدو سره چې د چا په مخ باندې خفغان اثرات راځي دا انسان منافق دی او دا فرمان د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دی لکه څنګه مسلم شریف حدیث مبارک دی غرض مده حاضرینو چې د خپل عقیدت په بنیاد باندې نن چون کې د حضرت سیدنا علی شر خدا رضی الله تعالی عنہ د ولادت ورځ ده سبحان الله سمرا دغه د ولادت په دغه ورځ باندې د دې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د خوشاله اندازه د روایتونه چې معلومیږي د مور او د پلار د خوشاله اندازه د حقیقت کې د حضرت علی شر خدا رضی الله تعالی عنہ ولادت د کل اسلام د پاره خوشحالی ده د هر یو مسلمان د پاره خوشحالی ده ځکه چې دا غوي زندگی او دا غوي تعلیمات دا غوي مبارکو فضائل او کمالات دا د کل امت د پاره باعث ته رحمت ته باعث ته یو عظیم نعمت ته او ځکه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمان دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرمایلو بخاری و مسلم حدیث مبارک دے وہ مختلف الفاظ و روایت تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل دا غزوہ خیبر پا موقع باندے چکل دا غزوہ خیبر کلا فتح کے دل بار بار حملے اوشوے ہو اگا کلا فتح نشوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شپین او فرمایل چې زبا د خیبر د کلا د فتح کېدو جنډه به زبا سبا او د سحر مانځنه بعد هغه انسان لور کوم د خیبر د کلا د فتح کېدو جنډه به د هغه چا په لاس کې وي سبا چې کم یو انسان سره دا جمله اوریدو قابل ده چې کم یو انسان سره الله او د هغې رسول محبت ساتي او هغه انسان له جنډه ورکوم چې دغه انسان د الله سره محبت ساتي او د رسول الله سره محبت ساتي گویا دوا قسمه ایوارڈ دے پدے کې د حدیث الفاظو کې او هغه دا چې هغه هستی چې الله او الله رسول ور سره محبت ساتي او دویم ایوارڈ دا دی چې د الله او د الله رسول سره محبت ساتي گویا په دې حدیث کې دا خبره کنفرم شوا چې دا شخصیت دا محبوب خدا هم دی محبوب مصطفی هم دی
دا شخصیت هغه شخصیت ته چې الله هم ورسره مینه ساتي، محبوب خدا شو، او رسول الله هم ورسره محبت ساتي، محبوب مصطفی شو. او بل ایوارډ دا دی چې خامخا دغه هستی د الله سره مینه شته او رسول الله سره مینه شته. د دغې مینې پته نه لګي چې د مونږ مینه د الله او د رسول والا چې کومه زړه کې پرته ده دا الله او الله رسول ته قبولم دا او که نه. د دغه صحابي رسول مینا الله او الله رسول ته ایڈوانس کې قبول وا. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه فرمای چې کله د سحر منځ وشو جمع وشوا، هر یو صحابي دا خواهش شو چې دومره عظیم ایوارډ چې مونږ ته ملاویږي چې الله او د الله د رسول محبوب په جوړېږي او د ستامینم الله او د الله رسول په جناب کې قبول ده. صحابي رسول فرمای چې یو صحابي هم نبی پاک مخې ته تیر شو چې کېدای شي ما ته آواز وکړي، بل صحابي به نبی پاک مخې ته تیر شو کېدای شي ما ته آواز وکړي، بل صحابي به مخې ته تیر شو چې کېدای شي ما ته آواز وکړي. اخر چې کله صحابه کرامو دا تګ راتګ و انتظار لږ زیات چې حضور نبی کریم فرمایل صلی الله علیه و آله وسلم این علی، حد علی شیر خدا چرته دی هغه مال راولی. نبی پاک مبارک ته عرض کیږي یا رسول الله هغه مبارک خو سترګو کې درد دی، سترګې خوږیږي. نبی پاک ورته فرمایي چې بیا یې حاضر کړي. نبی پاک مبارک له حضرت علی شیر خدا راوستو. نبی پاک مبارک د ټول نه اول خپل لاړې مبارک په سترګو پورې کړي. حضرت علی شیر خدا فرمایي سمدستی ماته شفا ملاو شو. او بیا نبی پاک راته فرمایل اے علی دا جنډه واخلا او د کلا د خیبر باندې حمله وکا. چې کله د کلا د خیبر باندې حمله وشوه حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ او کلا فتح کړه. او مورخین فرمایي چې کما کلا کې کما دروازه لګېدلې وه هغه دومره لویه دروازه وه چې هغه دروازه به 40 کسانو تعداد کې علماء کرامو اختلاف د 40 کسانو به هغه دروازه صرف کولاوله. چې کله دروازه به کولاوېده 40 کسانو به کولاوله یا به 80 کسانو کولاوله. او حضرت علی شیر خدا چې کله نبی پاک مبارک د طرف نه ورته د فتح جنډه میلاو شوه، شیر خدا چې کله حمله وکړه هغه دروازه چې 40 یا 80 کسانو به صرف کولاوله هغه دروازه حضرت علی شیر خدا په یگ تنها باندې د بنیادون نه راوویسته او د هغې نه ډال جوړ کړو او په یهودیانو باندې حمله وکړه او هغه کلا د یهودیانو په لاس د شیر خدا باندې رب العالمین فتح کړه. هغه شیر خدا رضی الله تعالی عنہ چې هغه محبوب خدا دی، هغه محبوب مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک دی. دا هغه مبارک ولادت په 13 رجب المرجب باندې شو دی چې کوم ورځ باندې زمونږ د جمعې مبارک مونځ دی. غرض مده حاضرینو چې کم کمالات او کم فضائل انسان بیان کی، خو کچری مونږه صرف دې باندې د خپلو خبرو اختتام طرف ته لاړ شو. حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمان علی شان دی. نبی پاک مبارک فرمای چې د هر یو نبی اولاد د نبی په شا کې پروت وي، اولاد د انسان په ملا کې پروت وي، صلب کې پروت وي، من بین الصلب والترائب. قرآن کریم په دې باندې گواه دی د انسان اولاد دا په ملا کې پروت وي او هغه ملا نه بیا منتقل شي ښځې ته، هغې نه بعد د هغې ولادت وشي. حضور نبی کریم دا فرمان علی شان اوریدو قابل دی. نبی پاک فرمائے ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبه، د هر یو نبی اولاد د هغه په ملا کې پروت وي او د هغه نه بیا وروستو پیدا شي. او نبی پاک فرمایي و ان الله تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. نبی پاک فرمایي چې پاتې شو د ما اولاد د هر نبی اولاد د نبی په ملا کې پروت وي او د ما اولاد دا په حضرت علی شیر خدا کې پروت دی. او ځکه د هغې مبارکونه بیا حضرت سیدنا امام حسن المجتبی او حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین هغه مبارک پیدا شولو. نبی پاک مبارک د اولاد و نسب او د خاندان سلسله
بیا د حضرت حسنین او کریمین نه روانه شو. نبی پاک فرمایي چې د هر یو نبی اولاد په خپل ملا کې پروت وي او د ما اولاد دا په ملا د حضرت علی شیر خدا کې پروت دی. د دین لوی اعزاز نشته دی چې نبی پاک مبارک نسل د نبی پاک مبارک نسب د نبی پاک صلی الله علیه وسلم خاندان چې کومه سلسله د قیامت ورځې پر روانه ده، دا سلسله د نبی پاک مبارک نه نه روانه، دا سلسله مبارک د حضرت علی شیر خدا او د حضرت سید کائنات خاتون جنت رضی الله تعالی عنها نه دا سلسله د خاندان مبارک روانه ده. چته تاسو سادات وګورئ، یا به حسنی سید وی یا به حسینی سید وی او یا به حسینی او حسنی دواړه سید وی. غرض مدا چې دا یو لوی اعزاز دی چې حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ته ملاو دی. وختم پورا دی خو یو خبره په دې موقع باندې زه ضرور ګڼم او بیانول ضرور ګڼم، او هغه خبره ده چې ټول څومره حاضر جمع دا خبره یاد ساتئ چې خدای پاک هر یو پیغمبر لا خپل په خپل ځای باندې مرتبه ورکړې ده، خو په یو مرتبه د نبی هم د دې خبرې دعوت تعالی نه درکوي چې د بل نبی بیادبي وکا. دارنګې د هر یو صحابي یو ځان له مرتبه ده، خو د یو صحابي مرتبه د دې خبرې دعوت نه درکوي چې په ما په مرتبه اوچتېدو بیانولو کې د بل صحابي بیادبي او ګستاخي وکا. یا ساتئ نه حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ دا تعلیم مونږ ته پاتې دی، نه د حضرت علی شیر خدا کمالات او داغي کرامات داغي فضائل مونږ له دا درس راکوي چې تاسو د خلفای راشدینو حضرت علی شیر خدا نه علاوه د عثمان غنی، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تاسو داغي ګستاخی وکي. نه د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ صحیح مینا محبت داده چې پاغي مینا کې بعد حضرت ابوبکر صدیق مینا ملاویږي، داغي مبارک په مینا محبت کې بعد د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مینا محبت هم ملاویږي. کلم د حضرت علی شیر خدا د مینه دا درس مونږ ته نه دی ملاو چې نو د اصحابه کرامو ګستاخی وکي او نه د اصحابه کرامو مینا محبت مونږ له دا درس راکوي چې تاسو د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ یا د حسنین او کریمین سره بغض او عداوت کې داغي درجه را کم کینا. د هر چا ځان له درجه ده او زکه په خپل باندې حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دوه قسمه خلق تباہ او برباد شول، دو قسم خلق تباہ او برباد شول. او د یو لوی حدیث نه بعد د الفاظ فرمایي، زب صرف د الفاظ را نقل کم. سوچ د حضرت علی شیر خدا د محبت دعویدار وی د الفاظ د واوري. حضرت علی شیر خدا فرمایي چې هغه انسان تباہ او برباد شو چې کم یو انسان د ما په مینا کې دومره مخ کې لاړو چې کومه مرتبه د ماده او د غینه زیاته مرتبه مال ثابت کړه، دا انسانم تباہ او برباد شو. او حضرت علی شیر خدا فرمایي چې هغه انسانم تباہ او برباد شو چې ما کومه مرتبه دا هغه مرتبه نه زلان دی راکوس کړم، هغه انسانم تباہ شو، هغه انسانم تباہ شو چې کوم یو انسان نه ما د مرتبه نه اوچته مرتبه راکړه. لکه بعض خلق به د حضرت علی شیر خدا متعلق فرمایي چې دا د پیغمبرانو نم اوچت ته، پیغمبرانو لیم مرتبه لویا دا مرتبه ورکول چې حضرت علی شیر خدا د پیغمبرانو نم افضل دی. حضرت علی شیر خدا سره داسې مینه محبت کول چې هغه پیغمبرانو نم ته اوچته. حضرت علی شیر خدا په خپل فرمایي دا انسان تباہ او برباد دی او هغه انسان هم تباہ او برباد دی چې کوم انسان وایي چې وਹੀ پیغمبر حضرت علی شیر خدا باندې نازل ده خو جبرئیل السلام غلط شوی، نبی پاک له وਹੀ ورکړه. داسې عقاید او نظریات چې کوم د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ په حواله سره ساتي چې کوم مرتبه ولا الله پاک ورکړی دا هغه مرتبه نه مخکې حضرت علی شیر خدا له مرتبه ورکول دا هم تباہ او برباد شو او هغه انسانم تباہ او برباد شو چې کوم مرتبه ولا الله او الله رسول ورکړی دا هغه نه انسان راکوس کی دا انسانم تباہ او برباد شو. الحمدلله
الحمدلله مونږه هغه درس د دغه منبر نه ورکو چې حضرت علی شیر خدا ته چې کومه مرتبه خدای پاک او رسول پاک ورکړی دا هغه مرتبه نه مونږ اوچتو او نه دې مرتبه نه مونږ کمو او مونږ ولا عمده مرتبه الله او رسول ولا ورکړی دا چې ټولو نه افضل صحابي رسول ابو بکر صدیق دی بیا ورپسې افضل صحابي رسول حضرت عمر فاروق دی بیا افضل صحابي رسول دا عثمان غنی دی او سلورم نمبر افضل صحابي رسول دا حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ دی نه د سلورم مرتبه نه لاندې را کوزو زکه چې بیا هم تباہی دا او نه د سلورم مرتبه نه اول دویم دریم مرتبه ته بوزو زکه چې دا هم تباہی دا مونږ ته الله او الله رسول هم دغه مرتبه خودلې دا د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ په خپل فرمانه علی شان دی چې ما څوک په مرتبه کې اوچتای د خپل مرتبه نه هم تباہ او برباد دی او هغه انسان هم تباہ او برباد دی چې ما څوک په مرتبه کې د خپل مرتبه نه لاندې کوي غرض مده حاضرینو دا زمونږ یو خپل عقیدت او محبت په بنیاد باندې چې نن د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ د ولادت ورځ ده 13 رجب المرجب د بزرګ په 14 تاریخ باندې د دوی مبارک ولادت شویو دا غي په بنیاد باندې نن چون کې 13 رجب المرجب دی دا غي سره د عقیدت په بنیاد باندې د محبت په بنیاد باندې دوه درې خبرې وشوې د اصلاح لپاره الله پاک د مالم اجر او توفیق را نصیب فرمایي تاسو لدم الله پاک اجر او توفیق نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین دعا او رب کریمه موږ د خپل پیغمبرانو په نقش قدم باندې روان کې موږ د محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په نیغه او پاک لار باندې روان کې د اصحاب کرامو په نیغه لار باندې موږ روان کې د خپل اولیاء کرام مشرانو په نیغه لار باندې موږ روان کې رب کریم داغي خلق او صحاب کرامو پیغمبرانو سره زموږ مینا محبت نصیب کې داغي د ګستاخینه موږ په امن او امان کې وساتي رب کریم ډېر خلکو دعاګانو التجا کړي د سو بیماران دي چټونه راغلي دي رب کریم سو بیماران دي کرونا وبا کې دي بلډ پریشر دی شوګر دی کینسر دی رب کریم څوک اسپیټال کې دي که کور کې دي که حاضر جمع کې دي یا رب کریم ټولو بیمارانو له شفای کامله عاجله اور نصیب فرمائے رب کریم زموږ ټولې دعاګانې په خپل جناب کې قبول مقبول فرمائے وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین